نن درته محترمو د سورة القریش او د سورة الکوثر دو وظیفې هم ډېرې زیاتې ناشنا دي. محترم مسلمانانو، د هر مانځه نه بعد سورة القریش دا شروع کړئ او د هر مانځه نه بعد سورة الکوثر دا پرې ترتیب او طریقه‌کار باندې ووایئ. انشاءالله العزیز مال او دولت به ستاسو پې ښکلی. انشاءالله العزیز پیسې به تاسو پسې راځي. دغه رنګې محترمو رزق دا به تاسو پسې راځي. تاسو له الله پاک دومره پرسکونه بهترینه او عظیم‌الشانه زندګي درکړي چې تاسو به حیرانه شئ. دا د سورة الکوثر فواید دي او د سورة القریش فواید دي. محترمو کوشش پکار د وظیفه په خپله مو وکړو، ملګرو سره هم شیر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، د الله پاک نه دعا ده چې الله پاک دې د هر چا مالی حالات دا بهتر کړي. الله پاک دې دومره رزق هر چا له ورکړي چې بل چاته دې محتاجېږي نه. الله پاک دې مسلمانان دومره مضبوط کړي چې دغه مسلمانان بل چاته لاس نه نیسي. هر انسان دې الله پاک محترم په رزق باندې، په دولت باندې، دغه رنګ پیسو باندې دا مالامال کړي. څومره کسان چې بهر ملکونو کې دې مسافر دي، هغوی لپاره دعا کوي الله پاک هغوی له بهترین کاروبار ورکړي، هغوی ته بهترین نوکري ورکړي. کتلې دیاړۍ له الله پاک بهترین دیاړۍ له ورکړي، دومره ورکړي چې دوی به خوشحاله شي. نن چې محترمو کوم وظیفه ده د سورة الکوثر او د سورة القریش عظیم شان وظیفه ده. محترم مسلمانانو، مالی حالات نن سبا د هر چا کمزوري وي، نو که دا وظایف شروع کړل په دې کې ځان له محترمو روحاني طاقت دی، د دې ځان له پاور دی. لکه څنګه تاسو اورېدلي چې الله پاک ویل که یونس علیه السلام نه کلمات نه ویلې نو قیامت پورې به د مۍ په هیډه کې پروت وي. او څومره چې محترم وظایف دي د یقین غواړي، ورسره روحاني قوت غواړي، بیا به ته یو پر یو ټکی وی، بیا محترمو کار به کوي. لکه څنګه چې سلیمان علیه السلام دا وی چې د ملکې بلقیس تحوه څوک راوړي. یو پیری پکې هغه دا وی چې ته دا پروګرام ختمې، مجلس ختمې، زما به هغه ټایم پورې راوړي. بل یو سړی و، هغه سړی چې هغه د کتاب علم ورکړی شوی و، هغه دا وی چې زه به د سترګو په رب کې راوړم. بیا علماء کرام وایي چې د سترګو په رب کې څنګه راوړو؟ بیا وایي چې دې سړي ته الله پاک اسم اعظم ورکړی و. اسم اعظم ورته یاد و، د هغې په وجه باندې دغه تحت زرګونه میل لرې دا کم تحت د ملک بلقیس هغه یې راوړو. چې کله ملک بلقیس راله خپل تحت یې ولیدو حیرانه شوله. سلیمان علیه السلام ته فرمایي چې اها کذا عرشو کې ستا تحت هم داسې دی؟ دا ورته وایي چې کانه لکه چې دا زما تحت دی. مطلب دومره لږ وخت کې محترمو تحت دا یې راوړو. ولې راوړو؟ اسم اعظم سره و، روحاني قوت سره و. موږ چې کله خپل روحاني قوت دا برابرو، چې کله موږ 15 وخته لمونځ کوو، زموږ روحاني قوت دا برابر وي. خو چې کله موږ لمونځ نه کوو، زموږ روحاني قوت دا به تباه او برباد وي. چې کله موږ د قرآن مجید تلاوت کوو، زموږ زړه کې به نور وي. قرآن رڼا ده، نور دی. نو زموږ روحاني قوت به 67 درجه کې د استعمالیږي او 67 درجه کې به ګرځي. کله موږ ذکر کوو نو ذکر سره محترمو زړه منور کېږي. او دغه رنګ څوک د سهار د لمانځه نه مخکې تلاوت کوي نو مخکې نور پیدا کېږي. محترمو
نور او رڼا پیدا کیږي. نو څوک هم چې محترمو د سورة الکوثر او د سورة القریش وظیفه کوي، الله پاک به چاته محتاجی نه، الله پاک به هر قسم حاجت دا محترم پورا کوي، هر قسم مشکل دا به الله پاک ختموي. دومره ناشنا صورتونه دي محترم، دومره عجیبه صورتونه دي. بعض وخت محترم موږ د الفاظو خیال نه ساتو، نو د هغې د وجې محترم زموږ ټول حساب کتاب ته ګډوډ شي، معنا یو شانتې راشي، الفاظ بل شانتې راشي، نو هغه شانتې خوند د ونه کي. نو کوشش وکړو چې د هر لمانځه نه بعد وپېرې درود شریف، وپېرې درود شریف، او بهتر درود د لمانځه دا دی بیا وپېرې سورة الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا وپېرې به سورة الکوثر وی، بیا به د هغې نه بعد وپېرې سورة القریش به وی، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نو سورة القریش وپېرې او سورة الکوثر د وپېرې، او بیا د هغې نه بعد اخره کې وپېرې درود شریف وایې. انشاءالله د کم مطلب دپاره کې، د کم مقصد دپاره کې، هر قسمه مطلب او مقصد دا به ستا پوره کېږي چې سم په دنیا کې د محترم هر قسمه. انشاءالله عزیز مکمل توجه سره وظیفه وکړئ، مکمل دهان سره وکړئ، او کوشش وکړئ په خپل هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.